زموږ مخالفین چې د نن ماران دي جوړ دي لکه د مار نه سر ووهي او تاویږي راتاویږي او دماغ یې خراب دي هغو له دا خبره شوې وه چې دا د پاکستان تحریک انصاف والا به بلکل میدان کې هم نه وي د دوی به په لیسټونو کې نامې هم نه وي او چې دا د کوټ په ځمکې باندې مونږ په خام هم نشي کېښوی نو د ما عزتمندو داسې نه ده یوه منصوبه د انسان وي او یوه د شنه چت والی وي او دا د مو ایمان یقین ده چې منصوبه هغه قابل عمل وي چې کوم د شین چت والا خوښوي عزتمندو زما قدرمندو نن الیکشن را روان ده خو د ما د بازیخیلو قدرمندو تاسو ټول د روزګار سره تړلي خلک یو تاسو ټول د مشقتونو سره د بار ملک سره د دې ملک د ترانسپورټ سره د نورو کاروبارونو سره تړلي خلک یو دا یاد ولرو چې دا روان الیکشن چې دا د عام الیکشن نه ده ګوره دې کې به خلک د خپل نسل د خپل اولادونو د خپل نسلونو د راتلونکي نسلونو دپاره یوه فیصله اخلي همدا د تاسو د جوش او جذبې نه ده ظاهرېږي چې تاسو فیصله کړې ده کړې موږ که نه انشاءالله چې تاسو فیصله کړې ده خو قدرمندو دا یاد ولرو دا نن چې د ټول طاقتونه یو شوي دي عمران خان له او د هغه سپیانو له دا څه وجه ده دا عمر چې کوم د کلمې په نامې جوړ و دا ټول جابران ظالمان چې په موږ باندې مسلط وو اوسه پورې دا جابرانو نظام چې په موږ باندې مسلط کړی و دا ګوره د هغو یو طریقې سره یا بل طریقې سره جنګان وو د تا ملکی تعلیمی نظام سرکاری ادارې د تا سرکاری محکمې چې تباه شوي دي دا لایي نه دي تباه شوي دا یو سوچ او سمجا منصوبې سره ګوره تباه دي د ملکي دو ظالمانو جابرانو چې دا خزانه کنګال کړې ده دا داسې نه ده کنګال ګوره نن د تا پی ای چې دا په توان کې روانه ده 700 ارب روپۍ چې دا توان کې روانه ده ویلې عزتمندو نن د تا تعلیمي نظام دو ظالمانو اوسه پورې درم برم کړی و غریب سړي له اردو میډیم سیسټم ورکړی و حالانکې پاسه ټول نظام د دفتري نظام عدالتي نظام چې دا د انګلیش میډیم سیسټم ده خو غریب سړي له اردو میډیم سیسټم ورکړی و چې دا غریب پاتې شي دا پاس روانه خېږي زما قدرمندو دا کوم څه روان دي د پاکستان تحریک انصاف سره د عمران خان څه قصور ده د عمران خان دا قصور ده چې هغه حکومت کې راغی هغه د غریب سړي دپاره ودرېدل د یهودو نصارا خلاف ودرېدل هغه دا فیصله وکړه چې د پاکستان ځمکه چې د کلمې په نامې جوړ ده دا به د دې نه بعد د چا د اشارو دپاره د چا د مفاد دپاره نه استعمالېږي او که استعمالېږي نو دا به صرف او صرف د پاکستانیانو او د مسلمانانو او د خپلو وروڼو او د خپلو خلکو د مفاد او د فیصلو دپاره استعمالېږي زما قدرمندو د عمران خان څه قصور ده چې په اقوام متحده کې ودرېدل او هغه کافرانو لیډرانو له یایي چې د اسلاموفوبیا خلاف چې تاسو پروپیګنډه کوو دا د پیغمبر علیه السلام خاکې جوړوو دا ته پروپیګنډه کوي دا ته د مسلمان سره زیاتی کوي که دین دې تا په نږدو چې دا یو مزاج وي نو دا د مسلمان دین او پیغمبر چې دا ګپ نه ده مسلمان د خپل دین دپاره خپل سر ورکوي زما عزتمندو کافرې په دې خبرې باندې پوه کړي خو نن دغه ملک دغه د کافرانو ایجنټان چې ناست دي چې هغه د غریب دپاره پالیسي نه مني
هغه د غریب لپاره په دې ملک کې محکمانه مني چې د هغه لپاره پالیسي جوړه کړي. تاسو صرف دا وګورو چې عمران خان دا ګوراوه چې غریب سړي له صحت کارت ورکړ. نن په هر کور کې چې په غریب سړي به یو امتحان راغی هغه به څه حال و. زما عزتمندو هغه به ګڼې پسې خرڅولې خپل پټی به یې ګڼه کوو. ګڼه کول به یې که نه ویې ګڼه کوو. نن د عمران خان دا ګناه ده چې هغه خپل شهري له صحت کارت ورکړی و. دو ظالمانو هغه هم بند کړ. زما د غریبې علاقې نه به چې خلک لاړو پنجاب لا اسلام آباد لا لاهور پنډې لا په فوټپاتونو به خلکو شپې کولې. په کراچۍ کې به په فوټپاتونو خلکو شپې کولې. عمران خان ورته دا ګناه وکړه چې پناهګاهې یې ورته جوړې کړې، لنګرخانې یې ورته جوړې کړې چې د ما د نورو شهرونو نه غریب خلک راغلي وي او مزدوري کوي نو چې هغه په روډونو باندې مجبور نه وي. دنیا سوله ګرمۍ له سوله له شپه نه کوي. دو ظالمانو هغه هم بند کړي. عمران خان روس له څه شي له تلل؟ عمران خان روس له دې له تلل چې خپل غریبو عوامو دپاره چې کرونا په وجې ټولې دنیا کې مهنګایي راغلې وه. ټولې دنیا کې تیل ګران و، اوړه ګران و، غنم ګران و. عمران خان دا ګناه وکړه چې خپلو خلکو له د روس نه د 30% کم ریټ سره غنم او تیل راوړل. دو ظالمانو عام هم بند کړو او یې ودرولو او एकदम لګیا شو. یوکرین کې بیا داسې وشو بیا داسې وشو. عزتمندو درانه ټیکونه به کېدو د تا په خپلو خلکو باندې د تا مسلمان ورور ملک باندې د خپلو مسلمانانو وینه بې بیه وله. عمران خان چې راغی ورته ویل چې بس اوسه پورې چې کوم وشو وشو د دې نه بعد زه خپله خاوره چې دا د چا د مفادو دپاره یې نه استعمالوم. نو قدرمندو بیا څه وشو چې هغه پالیسي وجې نه افغانستان کې کافر چې دا پوره 58 ملکونه چې دي دا تنګ شو دا لاړو وتښتېدو. که تاسو خیال کړی وي بیا د CIA چیف راغی. عمران خان له یې چې دې ما سره ملاقات وکړه. عمران خان ورته ویل چې خپل برابر افسر سره ملاقات وکړئ، ما سره ټایم نشته. زما قدرمندو نن عمران خان که تاسو دا سوچ وکړو د پاکستانیانو او د مسلمانانو د نسلونو جنګ کوي. ګوره که چې د عمران خان او پاکستان تحریک انصاف دغو ظالمانو جابرانو دې نه وغورځولو یاد ولرو چې عمران خان د تا د نسلونو جنګ کوي. بیا دا ګیله ونه کړو چې د تا د بچي مقدر چې دا دا تورې تیارې دي. عزتمندو په ملکونو کې چې ګوره یو لیډر راوچت شي د ملکونو چې دا تقدیر بدلوي.